مافیا په دې کم سے کم 10-11 کناله ځمکه قبضه کړې د مردان ښار په منځ کې واقعا سید جلال شاه بخاري قبرستان باندې قبضه مافیا قبضه کړې ده د هوتی سیمې اوسیدونکو مردان پریس کلب کې د پریس کانفرنس پر مهال د ضلعي انتظامیې شکریا ادا کړې ولې غوښتنې کړې چې انتظامیه د پېښور های کورټ په حکم سختۍ سره عمل وکړي او ودیرې نه د قبضه ختمه کړي د هوتی نائب ناظم او د تحریک انصاف هوتی صدر طاهر هوتی ویلي دي موږ غواړو چې ولس په دې تاریخي ادیره د قبضه مافیا د قبضې نه خبر شي او د خپل حق لپاره راپاسي انتظامیه چې اډمنسټریشن د دې شکریا ادا کوو او دوی مدا خبره کوي چې تاسو په وساتت باندې د نور عوام تم پته ولګي چې دا خلک راغلي قابضینو په دې ځای قبضه کړی دا نو چې نور عوام هم راپاس جاي تر پته ولګي چې دا خلک لګیا دي او د دې مخبري لپاره لګیا دي الله د رضا لپاره چې دا د دې قبضه مافیا نوال واکړي شو خلکو ته عوام متوقف کړی شي د غرنګ د هوتی سیمې یو بل اوسیدونکي شبیر جان ویلي دي قبضه مافیا د دوی په ضد انتظامیې ته درخواستونه ورکوي بس لنډه دا چې په دې کې خو یو خلکو کورونه جوړ کړي دي هغه په کرایه ور کړي دي ځان نه مخبري د پر خلکو دوه درې قبرونه ارزي تور سلی چې وته یې جوړ کړي دي به دغه نه چار دیوالي را توکړه نو خو بیا دا خلک زی زمونږ د دې خلاف بل ته کیسونه کوي درخواستونه ورکوي د پریس کانفرنس کوونکو وینا دا چې سید جلال شاه بخاري قبرستان اصل رقباش پېته کناله شپاړس مرلې دا ولې قبضه مافیا په 11 کناله ځمکه قبضه کړې ده چې له وجې زیولس زاړه قبرونه کنستلو باندې مجبور دي انتظامیه د زر تر زره د قبضه مافیا نه د قبرستان ځمکه واګزار کړي چې د ولس ستونزه هواره شي سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان